وخت چې کوم دی په ترخو کس کې موجوده یو احتجاجي مظاهره روانه مطالبې هم څه دي د حکومت نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ دا مطالبې دي چې د ټولو نه اول موږ په دایلوکا کې امن غواړو. موږ باقاعده چې کوم دی د فوج د حکومت په اجازه سره د دایلوکا نه تللي موږ له دا هغه شوي وینو چې تاسو دایلوکا کلیر دو تاسو په دایلوکا کې هیڅ قسم د بدلوني نشته، لهذا خپل کورونه آباد کړو، خپل کورونه آباد کړو، خپل دایلوکا آباد کړو. نو موږ په امن طریقې سره د دایلوکا نه ننوتلو چې ننوتلو اوس چې کوم دی موږ په خپل کور باندې لګیا وو، په پټي کې لګیا وو، کله یو ځای دمکه وشي، کله بل ځای نه چې کوم دی بیا پکې د بېګناه خلک د کورونه نه وړل شي. موږ دویمه مطالبه دا وه چې د امن سره سره چې کوم دی موږ بېګناه کسان ګیر شوي دي، پرونه بل پرون د څه وخت خولونه یې وړي دي یا په نورو ځایونو کې کوم بېګناه خلک په کوم ځای کې دي دا فی الفور رها کړلی شي. او دویمه خبره دا وه چې چونکې موږ انضمام شوی دی او په انضمام کې دا ټوله دایلوکا د صوبې سره شوی او یوځای شوی ده. نو چونکې د صوبه کې چې کوم ځای کې کور باندې اپریشن کېږي، سرچ اپریشن، په هغې کې لیډز پولیس ورسره وي او دا چې کوم دی روز شوي د موږ په کورونو باندې بغیر د لیډز پولیس نه د زنانهو په کور ننوځي او زنانهو بېزتي وشي په منځ کې او چې کوم دی نارینه کله یې کمیسونه اچولي کله بې کمیسه یې چې کوم دی د کور نه وباسي او هغه چې کوم دی یوسي ویایي چې موږ د دې تحقیقات کوو. نو د دغې موږ مذمت کوو چې موږ له چې کله هم کوم دی اول خو دا کېږي ما ځکه چې دایلوکا د امن خوا کوو، که بیا هم یو اپریشن کېږي، یو سرچ اپریشن یو ځای کې کېږي، نو پکار دی چې کور له ننوځي چې لیډز پولیس ورسره وي. دغه راته ووایه چې تر اوسه پورې سیکورټي فورسز اعلی حکم چېرته دغلته کې تاسو ته مذاکراتو ته راغلي که نه یې راغلي؟ لا تر اوسه پرې نه دي راغلي، چونکې مغه نیمه ګنټه کېږي چې موږ دلته روډ ته راختلي یو او موږ د امن اواز کوو. موږ یې چې موږ ته د آئیني طور باندې چې څرنګه د پاکستان آئین دی په هغې طریقه باندې موږ له امن میلو شي او په هغې طریقه باندې موږ احتجاج له کوم دی پاکستان د آئین چې کوم قانون دی د هغې طریقه باندې موږ له امر میلو شي او د هغې طریقه باندې موږ دلته جلوس کوو. یو جانمن شکریه د وخت او د ټایم راکولو.